چې راله مو یو درې غځولي لکه ما د الله وینو به دې انسان نه کړه موږ او رسمه ته هم نه کوو اجبار ته وځو تاسو به بل کې دی او یو ورځ نه شو کېدای درې ورځ ده اوس خپام دي چې ما واده خو همدا به کې راځي وروره رکوع ها رکوع پوره شو که نه خبرې نه لکه ښه نه رکوع به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سورة البقرة آيات 87 نمبر و 80 نمبر ولقد آتينا موسى الكتاب او تحقیق سره مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات وقفینا من بعده بالرسل او پرله پسې پې در پې یکې بعدګرې مونږ لیږلي وروسته د موسی علیه السلام نه بني اسرایلو ته بالرسل ډېر رسولان پیغمبران نبیان غالبا 4,000 پیغمبران بر اسرائیلو ته راغلي وو او حضرت موسی علیه السلام نه پس ډېر پیغمبران راغلي وو پې در پې راغلي وو پرله پسې بني اسرائیلو ډېر پیغمبران قتل کړي وو او ډېرو خبرې نه وې منلې صحیح نعوذ بالله دروغجن کړي وو او چې زړه به یې ونه منله جو قتل به یې کړه آخره کې بیا حضرت عیسی علیه السلام راغی او په ښکارو معجزو سره په ښکارو نښو سره په غټو غټو معجزو سره او حضرت موسی علیه السلام ورته هم لوی لوی معجزې وښودلې په غټو غټو نښو سره راغلی و موسی علیه السلام خو دې قوم موسی علیه السلام هم بعضې خبرې هغه ونه منلې او تورات هغه ونه منو او دغه شان دې دنیا نه لاړل او د هغې تذکره کې الله چې موسی علیه السلام داسې پیغمبر و چې ما ولې ځان له کتاب ورکړی تورات او دغه شان موسی علیه السلام نه پس بیا داود علیه السلام هغه له هم چې دی نو الله کتاب ورکړی زبور شریف او دغه شان عیسی علیه السلام نه هم الله کتاب ورکړی انجیل دا ټول لوی لوی کتابونه دي آسماني کتابونه دي او په دې کتابونو کې ښه د دوی دپاره ښکلي پیغامات حکمونه شرعي ښکلې طریقې ښکلی قانون دستور خو دوی د هغې خلاف ورزي وکړه څه عمل په هغې ونه کړو ډېرو پکې اکثر خو پکې ایمان راوړو بعضو ولقد آتینا تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا او پرله پسې لیږلي وو مونږه نو یو پیغمبر به دنیا نه تللی نه بل پیغمبر به الله را لیږلو پرله پسې دا مطلب او په بعض وخت کې به 2-3 پیغمبران په یو ځای د پیغمبرانو نه خالي نه دي پاتې شوي خامخا به پکې پیغمبر موجود و الله یوازې نه دي پرېښي خو بیا هم دومره بدبخته قوم و د هغې پیغمبرانو خبر مې هم نه منلې من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه بالرسل په پیغمبرانو سره په رسولانو سره اخره کې بیا چې دی نو عیسی علیه السلام تشریف ورته راوړو او عیسی علیه السلام ته یو روح القدس هم ویلی شي روح القدس نه معنا جبرئیل علیه السلام
په ذریعه باندې په سبب باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی حضرت مریم علیه السلام په بدن باندې جبرئیل علیه السلام پوکې ووهو او د هغې نه حمل جوړ شو عیسی علیه السلام پیدا شو نو دې یهودیانو عیسایانو دوی وی نعوذ بالله عیسی علیه السلام د الله چې دی نو زوی دی د هغې به مخکې بیا وضاحت راشي چې الله نه دی محتاج زامنو ته دا ټول کائنات د الله دی دا د دوی پروپیګنډا او دروغ دا د کله به وي دا خدای دی دویم خدای دی او کله به وي دا د عیسی علیه السلام د خدای زوی دی کله به څه کله څه او یهودیانو به عزیر علیه السلام د خدای زوی دی وقالت عزیر ابن الله نو دې شریف کوم راغلی دی چې جبرئیل علیه السلام د دغه ته چې دی نو د روح القدس د موسی عیسی علیه السلام د روح القدس ویلی شي پاک روح والا دې نه مراد جبرئیل علیه السلام دی ځکه جبرئیل علیه السلام د عیسی علیه السلام به ډېر زیات چې دی نه حفاظت کوو ځکه یهودیان ډېر سخت ظالمانو او سخت دشمنانو د دې پیغمبرانو نه به یې پرېښودل او د عیسی علیه السلام به چونکې ډېر زیات دشمنانو ځکه چې دا عیسایانو کې و نو عیسی علیه السلام دی نو د یهودیانو سخت دشمنانو دو به قتلوو نو هر ټیم به سره جبرئیل السلام حاضر ولاړو اخره کې دا چې اسمان ته وخېژول اخره کې دومره تنګ راغله د یهودیانو نه د هغو د چې وجل وي نو عیسی علیه السلام روغ الله پاک چې د نبر جبرئیل السلام په واسطه باندې اسمان ته وخېژو هغه په خپل ځای باندې بیا واقع راځي وآتینا عیسی ابن ورکړو مونږ عیسی زوی د مریم ته مریم البینات عیسی زوی د مریم البینات واضح دلیلونه واضح نښې واضح بیان واضح معجزې وایدناه مضبوط کړو مونږ د عیسی علیه السلام لره بروح القدس په روح پاک سره جبرئیل علیه السلام سره عیسی علیه السلام په دور کې زور چې دی نو هغه د طبیبانو د علاجونو یعنې ښه ډاکټران یعنې ښه طبیبان په هغه ټیم کې موجود وو د هر مرض علاج به هغوی کوو خو په دغه دور کې صرف یو بیماري وه چې برګۍ بیماري ورته وایي د هغې علاج چا نه شو کولی ټول د هغې نه عاجزه نور د هر بیمارۍ علاج به یې کوو او کم کس به ړوند پیدایشي ړوند د مور نه پیدا هغه له به چا سترګې نشي ورکولی دا دوه علاجونه دا قوم کې نه باقي هر قسم علاج به دعوه به یې کوله چیلنج به یې ورکو باقي دی موږ سره هر قسم علاج دی چې عیسی علیه السلام کس راغی نو د هغه معجزه دا وه چې په برګي باندې به یې لاس ووهو نو هغه به الله جوړ کړو او چې کله به پیدایشي ړانده د هغوی په سترګو به یې لاس راکاږو نو الله به هغوی له سترګې ورکړې بنا به یې کړه دوی سخت چې در مخالفت به کوو او درېیمه معجزه یې دا وه چې د خټې نه مارغه به یې جوړ کړو د قارمارغه شکله او فانفخ فیه طیرا باذن الله پوکې به یې ووهو د هغه په الله په حکم به هغه پاڅېده او ګرځېده به چې دا لاړ چې دوی سترګو نه به کله پناه شو راوبه غورځېده دومره رفتار به یې کوو بیا به خټه شو واپس داسې غټې معجزې او مړي به ژوندي کول بعضې اوقاتو کې څو مړي ژوندي کړي دي دا یې غټې معجزې وي خو دا دوه معجزې داسې وي چې دا د قوم دپاره د هغوی د مقابل وي د هغوی د چیلنج دپاره تاسو کې څوک شته چې د برګي مرض علاج وکړي او زه یې کومه بغیر دوایانو یې کومه په دم باندې کومه او وړانده پیدایشي ړانده هغو له سترګې ورکوم د الله په حکم باندې تاسو کې څوک شته چې سترګې ورکړي چاله نو قوم به یې نه شو کولی دا کار نو قوم به ورسره بغض حسد او دا پیدا شو نو وجل به او دی به همیشه ګرځېده بس عیسی علیه السلام ډېر به ګرځېده ډېر کم به بې واده چې ده نو واده هم نه وکړ بې واده به راختې اسمان ته بیا چې کله راکوز شي دوباره اسمان نه بیا واده به هم کوي ولقد آتینا تاقی سره ورکړو مونږه موسی الکتابه موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا پرله پسې لېږلي مونږه
من بعده ورسته د موسی علیه السلام نه بالرسل په ډېرو پیغمبرانو سره 4,000 پیغمبران کم و بیش واتینا ورکړو مونږ عیسی زوی د مریم ته عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې وایدناه او دې موږ مضبوط کړو نو دې موږ په حفاظت کې ساتلی وو بروح القدس په جبریل علیه السلام په واسطه باندې افکلما هر کله جاءکم چې راغله به دوی ته یا تاسو ته رسول پیغمبر بما په هغه باندې بما په هغه قانون یا بما په هغه نښو په معجزو د الله د طرف نه لا تهوا چې دوی به نه غوښتل انفسکم مستكبرتم د دوی نفسونو به د هغوی نه د لوی تکبر وکړو چې کله به پیغمبر راغی او د دې یهودیانو مخوښ نه شو نو دوی به تکبر وکړو وي مړه ته به چا راوستې سړیه ته چا رالیږلی او مخې به تې واړو خبره بوله نه منله دغه شان هغه به ورته دغه کړو فریقا بله ډله کذبتم د دروغو نسبت به ورته کوو بله ډله پکې راپاسې د دروغجن پیغمبر یې دا موږ نه منو وفریقا او بله ډله تقتلون دا به کې هغه خالص سرکشه وه چې وبه یې نه منو زړه جویس ته به یې قتل کړل داسې وخت پکې راغلی چې په یو ورځ باندې دوی 2-3 پیغمبران تا په یو ځای باندې شهیدان کړي دي پیغمبر ډېر لوی مقام لري عام سړی چې سړی دغه کښېنو څومره غټ ظلم یو پیغمبر که نه نو کله د دوی عجیبه دغه و چې فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا چې دوی خواهش به ونه منو د دوی خواهش به څه خو دنیا هغه پیغمبر به ورته سود مه کوئ ناپتول کې کمی مه کوئ او بد کارونه مه کوئ دوی به دا خو زموږ د منشا نه خلاف دی سړیه مړې کوي انفسکم مستکبرتم د دوی نفسونو به د تکبر وکړو لویي به یې وکړه ځان به چوت وګڼو ته خو په مړه ته خو په من کې چې دی نو زموږ شان سړی نو یا زموږ نه ښکته ته زموږ نه څه غټ سړی خو نه یې داسې به ورته سپکې خبرې به یې کولې دا سپک سړي کار یې ګوره په فریقا او بلې ډلې کذبتم د دروغو نسبت به یې ورته وکړو ځکه خو الله داسې اوس قیامت پورې په بد دغه بیانېږي که نه وفریقا او بله ډله تقتلون چې وجل به پیغمبرانو لره ولقد اتینا تاقي سره ورکړو موږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب یعنې تورات وقفینا پرله پسې لیږلي موږ من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه بالرسل په پیغمبرانو ډېرو سره واتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته علیهم السلام البینات ښکاره معجزې ښکاره نښې وایدناه موږ مضبوط کړو محفوظ کړو د عیسی علیه السلام لره بروح القدس په روح پاک سره جبریل علیه السلام په واسطه افکلما هر کله جاءکم چې راغله به تاسو ته یا دوی ته رسول پیغمبر بما په هغه خبره باندې لا تهوا چې دوی ونه غوښتو د دوی خواهش به نه تسلیموو انفسکم مستکبرتم دوی په خپل نفسونو کې په زړونو کې د هغوی تکبر به یې وکړو لویي به یې وکړه یوې ډلې فریقا او بلې ډلې کذبتم د دروغو نسبت به یې ورته وکړو ته خو د دروغو پیغمبر یې نعوذ بالله وفریقا او بلې ډلې تقتلون وبه یې وجلو هغه لره یا به یې وجلو د پیغمبرانو لره سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك. الله ها